ګورئ جی اکثر داسې زنانې وي په کورونو کې چې خاوند په هغوی باندې ظلمونه کوي، ستمونه کوي، او موږ ته اکثر خلک چې دی نو بار بار واتس اپ په ذریعه باندې اکثر خویندې میندې هغوی تپوس کوي یاره جی خاوند را سره دومره ظلم کوي، دا زیاتې کوي، دا کوي دا کوي دا کوي، زما حق نه ادا کوي. نن درته انشاءالله د خاوند د ظلم او ستم د ختمولو دپاره یو بهترین او اسانه وظیفه هغه در کومه چې په کمې زنانه باندې خاوند ظلم کوي، ستم کوي، زیاتې کوي، دا چې دی نو هغه په پابندۍ سره دا وظیفه کوئ. انشاءالله الله رب العالمین به ستا د خاوند پتا باندې مهربانه کی او د مینې محبت زندگی هغه به شروع شي. دغه شانتي د ښځې او خاوند په خپل منځ کې اتفاق ناراضي او مینه محبت چې دی نو هغه نشته دی، دا خاوند یا دا ښځه دا د په پابندۍ سره په دې طریقه کومه چې درته زه وایم په دې طریقه باندې کوئ، انشاءالله د ښځې او خاوند په خپل منځ کې به اتفاق، مینه او محبت هغه پیدا شي. جنگ جګړې شر شدت دا به الله رب العالمین د دې په وجه باندې ختم کی. نو هغه درود شریف دا دی: اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الفرق والفرقان وجامع الورق ومنزله من السماء القرآن وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الفرق والفرقان وجامع الورق ومنزله من السماء القرآن وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. مختصر درود شریف دی، دا یاد کړئ. دا به په څه طریقه باندې وای؟ سحر او ماښام یا ماسخوتن، سحر مانځه پسې یا د ماښام یا د ماسخوتن مانځه پسې 71 ځل یو او یا کرت به دا درود شریف وای او د الله رب العالمین نه به دعا غواړي او ښځه چې کوم دی په دې اوبدم کې خاوند باندې چې دی نو هغه دې وس کوي. انشاءالله په 2 ورځو کې دننه به الله رب العالمین د دوی په خپل منځ کې اتفاق، مینه او محبت پیدا کی. ویډیو به د ثواب په نیت د ملګرو سره ضرور شیر کوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.